والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قرآن چې دی دا د الله تعالی اخیری کتاب دی، کوم چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. یعنی دا اخیری کتاب دی او نازل شوی دی چې کوم نه بعد نه نبی شته او نه رسول شته چې هغه باندې د انبیاو خاتمه شي ده. او داسې دا کتاب چې دی دا هم اخیری کتاب دی او دینه بعد څه کتاب نشته، بلکې الله تعالی چې د دنیا ته را لېږلی دی نو دا اخیری کتاب په دې باندې د کتابونو هم خاتمه شي ده. الله تعالی په قرآن کې وایي: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. وایي که دا قرآن دومره د عظمت والا کتاب دی، که دا موږ په غرونو باندې نازل کړو نو هغه غرونه چې دي هغه به د دې د عظمت او جلال د وجې نه ټوکړې ټوکړې شي. او دا قرآن چې دی د الله تعالی په غرونو نازل نه کړ، بلکې دې لپاره انسان منتخب کړ. نو انسان چې دی د دې د بوج اوچت کړ او ټولو نه زیات بوج چې اوچت کړل دی نو دا زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت کړل دی. ځکه چې یو صحابي وایي چې زه یو ورځ په نبي صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله، نو هغه د پتون لاندې زما پنډۍ راغلوه. نو زما په پنډۍ باندې دومره وزن و لکه غر چې پې کېدي. یعنې کله به چې نبي صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلېده نو هغې به دومره بوجو لکه انسان باندې چې غر کېدي. نو دا ټول بوج چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم برداشت کړلی. د دې مثال داسې دی چې موږ ګرمۍ کې که بار ووځو نور چې موږ باندې لګي نو موږ ورسره سوځو، موږ له ګرمي کېږي. خو دغه د کومه نور رڼا چې ده دا چې کله په سپومۍ باندې لګي او شپې هغه موږ له رڼا راکوي نو هغه رڼا چې ده هغه موږ باندې ښایسته لګي او موږ له پکې ګرمي نه کېږي. نو دغسې دا کتاب چې دی قرآن دا چې کله په حضور صلی الله علیه وسلم باندې نازلېده نو د دې کوم بوج چې حضور صلی الله علیه وسلم چې دی برداشت کړ، هغې نه بعد انسانانو لپاره د دې بوج اوچتول چې دی د آسان شو. بیا قرآن چې دی دا ډېر د فضیلت او عظمت والا کتاب دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمان دی: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وی تاسو کې بهترینه سړی هغه دی کوم چې په خپله هم قرآن زده کړي او نورو خلکو ته هم وښیي. یعنی څنګه چې د الله تعالی کتاب چې دی په ټولو کتابونو باندې اوچت دی او پیغمبر چې دی په ټولو خلکو باندې اوچت دی او الله تعالی چې دی هغه هم د ټولو خلکو نه اوچت دی. نو دغسې د الله تعالی کتاب چې دی د دې چې کوم زده کولو والی او کوم نورو خلکو ته ښولو والی نو هغه هم نورو خلکو باندې یو فضیلت دی. ځکه الله حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې ښه سړی او غوره سړی هغه دی چې کوم قرآن په خپله هم زده کړي او نورو خلکو ته هم وښیي. حضور صلی الله علیه وسلم قرآن طرف ته د خلکو رغبت کولو او توجه کولو لپاره فرمایل صحابه ناستو، صفا مدرسه چې هغې کې ناستو هغو حضور صلی الله علیه وسلم راغی او تپوس یې ترې وکړ چې تاسو کې څوک دا خوښوي چې هغه بازار ته لاړ شي، عقیق بازار ولته وی هلته لاړ شي او هلته نه دوه اوښان چې دي نو هغه راونیسي او هغه بغیر څه د قیمت نه او راولي ځان له. نو صحابه فرمایل چې موږ کې خو هر سړی چې دی دا خوښوي چې هغه بازار ته لاړ شي او اوښان راولي او بغیر څه د قیمت نه او بغیر څه د غلا نه. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغسې مثال د قرآن دی چې تاسو کې یو کس چې دی هغه سهار ټیم لاړ شي جومات کې دوه آیاتونه چې دی هغه د قرآن زده کړي یا د هغې تلاوت وکړي
نو د هغې ثواب به هغه ته هم دومره میلاویږي لکه څنګه چې یو آیات په مقابله کې به هغه ته یو اوښ میلاویږي، دو په مقابله کې به دوه، څومره چې زیات هغه تلاوت کوي او څومره چې زیات هغه آیاتونه یې زده کوي، علم یې زده کوي، نو هغې باندې هغه ته دومره ثواب میلاویږي. نو بل حدیث کې داسې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسد چې دی هغه په چا باندې جایز نه دی سوای دوه کسان داسې دي چې هغو باندې حسد جایز دی. یو هغه کس چې الله تعالی ولا مال ورکړي او هغه د الله تعالی په لاره کې خرج کوي بغیر څه د رکاوټ نه، د الله تعالی په لاره کې خپل مال لګي، نو که دې کس باندې څوک حسد وکړي او زړه کې دا راولي چې کاش الله تعالی مال هم داسې مال لا کړوي او ما هم د الله تعالی په لاره کې لګولې، ما ته به هم داسې ثواب میلاوي ده. دویم هغه قاری یا هغه کس چې کوم قرآن زده کي، د هغې تلاوت زده کي، د هغې معنی زده کي، د هغې ترجمه او مفهوم زده کي، نو دویم دا کس دی چې دی د قرآن تلاوت کوي، نو په ده باندې هم حسد چې دی جایز دی چې یو کس زړه کې دا وایي چې کاش زه هم داسې د قرآن ویلو والا وی، ما له هم قرآن داسې راتلی او ما هم د ده شانتې تلاوت کولی. نو هسې خو وایي چې حسد چې دی د دنیا په کارونو کې خو جایز نه دی چې یو کس چا سره مال ولیده او وی چې دنه دا مال ختم شي او ما ته راشي، نو حسد دغې ته وایي چې انسان دا تمنا وکړي چې الله تعالی دله دا مال ولې ورکړلی، مال یې ولې نه دی راکړی او دنه الله تعالی دا نعمت خپل والي او مال یې راکړي، نو دا حسد چې دی دا د دنیا په کارونو کې جایز نه دی. خو دین په کارونو کې چې یو کس دی هغه ډېر نفلونه کوي، ډېر مزونه کوي، بل کس هم دا دغه وکړي چې کاش چې زه هم د ده شانتې عبادت ما کولی، د ده شانتې قرآن ما ویلی، نو په دین کارونو کې چې دی حسد جایز دی. نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې دوه کسانو باندې حسد جایز دی، یو هغه چې الله تعالی ولا مال ورکړي، الله تعالی په لاره کې خرج کوي، او دویم هغه قاری چې کوم د قرآن تلاوت کوي، نو په دې دواړو باندې حسد کول چې دی دا جایز دی. بیا وی کله چې حضور صلی الله علیه وسلم باندې دا کتاب نازل شو، نو دغه آیات کې الله تعالی فرمایي لو انزلنا هذا القرآن، که دا قرآن موږ نازل کړوې په غرونو باندې، دا غرونه به ټوکړې ټوکړې شي، خو کله چې دا قرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سینه نازل شو او هغه بوج چې کومو د دې هغه برداشت کړ، هغې نه بعد اول خدای او د عظمت والا کتابو ډیر زیات وزن یو، خو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د دې هغه وزن برداشت کړ، نو نورو انسانانو له چې دی دا قرآن ویل چې دی دا آسان شله، څنګه چې ځکه چې پیغمبر الله تعالی د نورو انسانانو نه زیات طاقت ورکړي. موسی علیه السلام امتیان چې کوم هغه موسی علیه السلام نه مطالبه وکړله چې ته داسې کار وکړه، خپل الله تعالی ته ووایه چې هغه موږ سره مخامخ کلام وکړي، موږ یې ووینو الله به موږ ته منو. نو قوم چې دی هغو خپلو کې لس شپېته کسان چې دی هغه یې متعین کړه، خپل نماینده یې جوړ کړه او موسی علیه السلام سره یې ولېږل، کوه طور غر ته یې ولېږله. نو هغه غر باندې دو مطالبه دا وه چې موږ الله تعالی موږ داسې ووینو چې هغه تا سره کلام کوي مخامخ زموږ په مخامخ. موسی علیه السلام ورته وویل تاسو لیوني خو نه یئ چې الله تعالی یو عظمت والا ذات دی، د هغه جلالت او عظمت چې دی هغه څوک نشي برداشت کولی سوای د نبي نه، چې نبي کې الله تعالی دا طاقت ښیي چې هغه د هغې بوج برداشت کوي، خو هغې نه علاوه څوک هم د دې بوج نشي برداشت کولی. کله الله تعالی هغو ته چې کله دوی دغه غر ته لاړل، نو الله تعالی په غر باندې خپله یو تجلی او یو بجلی نازل کړه او دوی ته وی که دې غر ته تاسو وکتله او تاسو ژوندي پاتې شئ، نو بیا به خو تاسو الله تعالی سره کلام هم کولی شئ، خو که تاسو ژوندي پاتې نه شئ نو بیا ناممکنه ده. نو کله چې دوی دغه غر ته وکتله او هغه غر چې دی هغه
د الله تعالی د بجلی سره ټوکړي ټوکړي شو او دا کسان چې کومو دا د دې روب دی وجنه مړ شول ټول. نو موسی علی السلام الله تعالی نه سوال وکړ چې دا خو د قوم چې پورا د قوم نمائندګانو ما راوستیو نو دوه مړ شول، اوس به زه قوم له څه جواب ورکوم؟ الله تعالی نه دعا وکړه چې الله تعالی دوباره ژوند کړي. الله تعالی هو دوباره ژوند کړل او ویلې ګل قوم طرف ته. نو هغه دا تصدیق وکړ چې موسی علی السلام دا د الله تعالی پیغمبر دی. نو دې کې اصل خبره دا و چې د الله تعالی د کتاب یا د الله تعالی د وحی بوج چې دی هغه د نبی نه علاوه څوک نشي برداشت کولی، ځکه چې د انسانانو چې د الله تعالی تجلی وکړه نو دوی ټول چې د مړ شول. داسې علامه سعد الدین تفتازانی چې دا یو مولا و، د په زمانه کې بادشاه چې دی هغه بیمار شه، نو کوم طبيبان او ډاکټران چې هغه ول علاج کو لیچ علاج ولا کو هغه لیچ چې دا روزانه روانه کو دوايانو سره. نو دو د هریان چې وزسي چلو کما ډاکټرانو نه خو علاج نه کیږي او ډاکټرانو پریشانو چې موږ دوايي لګاو او دوايي چې دا غو الټه چې دی روانه کوي. نو دغه وخت کې یو مولا نو هغه مولا سعد الدین چې دی هغه ته आवाज وکړ وی چې راشه. بادشاه ورته وی هغه چې راغی نو هغه ډاکټرانو وی چې د سره به چرته خو دوايانې دی به د بادشاه په لې چمنه لګي او هغه سره به د شفا ملاو شي. خو کله چې هغه راغی هغه سره یې شی ومانو دوریان شله. هغه بادشاه ته ویلې چې دی په لکه ورانی په وپک بادشاه چې دی سم شو. بادشاه هغه کسانو سره د کستره چې د تحفه ولېګلې انعامات ول ورکړه. نو دا کوم ډاکټران چې و طبيبان چې دوه لاړ دنه تاسو وک چې تاسو دوايي ونه لګول او صرف پود کړه او سړی چې د سم شو. نو د دې څه وجوه هغه ورته غوسه شو زما د مخینه لرشي تاسو په دې خبره نه پیګه. خو بیا هغه تنگ کډیر هغه ورته وقارید. کله چې هغه د محل وته د بادشاه ډاکټران چې کوم غوراله بادشاه ته شکایت ولګاو چې د زمون بے عزتی وکړه. بادشاه دوباره مجلس ولګاو او هغه مولای دوباره وغوښته چې تا بدول سم جواب ورکړیو نو تا د دوی بے عزتی ولې کوله. هغه ورته وی چې ما دول سم جواب ورکړل خو دوی پیدلنه دوی مانه تاسو کې چې تا دم او کسرې په کس چې د سم شو او مونږه دوايانې لګو غنه سميږي. نو هغه ورته وی چې زما په کلام کې زما په خبره کې دومره اثر دی چې دوله غوسه رااله او تا ته شکایت ولګاو. نو ما خو د الله تعالی کلام ویل او ستا په لیچه می پوکلو نو هغه کې به ولې دومره د غني اثر نه چې ستا لیچه بنخ کیږي چې زما په کلام کې د انسان په کلام کې چې د دومره اثر دی نو د الله تعالی په کلام کې به ولې دومره اثر نه. نو ډیره معلومه شله چې وحی چې دا چې کله په نبی باندې نازلېږي نو د دې بوج چې دا ډیر زیات دی. کله چې نبی باندې نازل شله هغه بوج برداشت کړ نو بیا نورو انسانانو ته هم دا کلام چې دی دا آسان شو. بیا د قران یو آیات یو سورت چې دی هغه باره کې هم ډیر فضیلتونه راځي چې یو سورت هغه تلاوت انسان پر رزق کې کوي یا شپه کې کوي وغل الله تعالی سس انعامات ورکي. صرف وای سورت یاسین چې دی دا کې انسان د رزق په شروع کې وي نو د دې فضیلت دا دی ځکه چې دا قران د یاسین چې سورت یاسین چې دا د قران زړه دی. د هر شی یو زړی حدیث کې راځي او د قران زړه چې دی دا سورت یاسین دی. نو یو انسان چې دی د رزق په شروع کې سورت یاسین وایي نو د دې فضیلت او برکت دا دی چې انسان د رزق کوم حوایجی او ضرورتي سشي چې ولا پکاري نو هغه ضرورت الله تعالی د سورت یاسین دی وجنا پوره کی ولا او هغه باندې کې څه مصیبت راځي نو هغه ټول مصیبتونو نه د سورت یاسین چې دی هغه بچکی. داسې پشپې کې سورې واقعا چې دا سورت واقعا ویلو فضیلت داده چې انسان د شپې وای نو هغه نه رزق تنګي چې دا غلر شي. یو صحابي چې هغه خپل کور والو ته هم وي شپې به ټولو ته وی چې د سورت واقعا چې دا د دې تلاوت کوي د دې په وجه الله تعالی د رزق تنګي هم انسان نه لري او مصیبتونه ته هم ختمه. داسې
सूरत इखलास बारे کې قل هو الله احد باندې کې راځي چې قل هو الله احد چې دی چا چې لسلو وي نو غلا د لسلو په ویلو بدله کې په جنت کې یو محل جوړیږي. څومره چې زیات زلوي شل زلوي نو دو محلونه څومره چې وي نو هغه وجول الله تعالی جنت کې محلونه جوړي او د قیامت پر ورځ به عادت ملاويږي. بیا داسې د اخیری سورتونه چې د دعا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دې کې انسان باندې څوک جادو کې دا چې حضور صلی الله علیه وسلم با د شپې هم معمول داو چې کله به د کېدو نو دا دوه سورتونه چې دي دا به وي او په ځان به پوکل او د دې دغه دادې چې انسان باندې جادو بیا اثر نه کوي ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم باندې جادو شو نو الله تعالی چې دا دوه سورتونه چې دي نازل کړه او وی ورته چې دا سار او ماخام چې دي دا وای او د کېدو ټیم او په ځان باندې پوکای په لاسونو باندې پوکي او پورا بدن باندې راکاږي نو دې سره انسان چې دي د هر شي د شر نه بچ کیږي کغه د مخلوق شری کغه د جناتو شری کغه د انسانانو شری که د هر شي شری نو الله تعالی د دې صورتونو په وجه انسان د دې شر نه بچ کی. حضور صلی الله علیه وسلم من چې کله جادو وشو نو هغه نه بعد الله تعالی د سورتونه نازل کړه. حضور صلی الله علیه وسلم دغه معمولو چې روزانه به چې د ساروما او شپې د کېدلو ټیم هما دا سورتونه په ځان باندې ویل او پوکل به نو دې سره چې د ټولو مصیبتونو نه انسان بچ کیږي. سورۃ الملک چې د تبارک الذی هغه فضیلت باندې کې راځي چې انسان چې کله د دې تلاوت کې پښپې کې او روزانه تلاوت کې نو دا سورۃ چې د په قیامت پر ورځ د شفاعت کې ځکه چې